الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وصحابياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين الطيبين الطاهرين المعظمين المكرمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک شریف شوق محبت سرول ولے اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها أن حقه العظيم. دا سورہ بقرہ شریف دوش پیتم نمبر آیت کریمہ ماستاسو پا درون حضور کے تلاوت کرلا. دوش پیتم نمبر مخ کے آیات مبارک کیو آگے کے ذکر دا دے خبر اوشو چی موسیٰ علیہ السلام تا قوموی مونگ دا پارا دا آغا سوگوالا چی دا ازمکے زرغنی ترکاریانیو بادرنگو غنمو غلیم مسورو دارنگی پیاز وغیرہ دا ټول تفصیل مخ کے تیر شو. نو اللہ رب العزت چی دے نو ورطو فرمائلیو چی اہبتو مصرا فإن لکم ما سألتم، تاسو خاری تا کس شے. اگا خاری تفصیل مخ کے تیر شو چی مصر دے کم کی چی فرعون سیدو یا اریحا دا یا چی کم دینو بیت المقدس دے. مختلف تفاسیر مفسرین ذکر کری دی. ضحاک سے چی دینو نا مصر نا مراد لکی چی هو مصر فرعون، آغا دو فرعون آغا مصر چون آغا مراد دی. بہرحال اس دلت کی دی آیت کریمہ مبارکہ کی چکم خلق بیا ایمان راوڑی دی او آغا خلق چی مثال پا طور باندے کہ آغا دا یہودو نو او کہ آغا نسوارا دی یا صابئین دی. صابئین اس دا حقی ذکر باری تعالیٰ دے آیت مبارکہ کی کئی او بیا دا خبر ترجیح ورکی چی چاہم ایمان دا دوین راوڑی وی. تاسو بوائے چی ان الذین آمنو مخ کے ذکر دے والذین ہادو ذکر دے والنصارى ذکر دے والصابئین ذکر دے. نو بیا دیزے کہ اللہ فرمائی من آمنا باللہ والیوم الاخر. نو چی دا ایمان راوڑی دے نو بیا خو دلتا سنگا دا خبر سی کی چیرا
من آمن بالله. نو غرض دا دی د دې خپل جوابات دي. د ایمان والو په حق کې یو دا چې یاره دی په ایمان ثابت قدم پاتې شوي دي. لکه څنګه چې قرآن کې بل ځای راځي یا ایها الذین آمنوا آمنو، ای ایمان والو ایمان راوړئ. نو معنا دا چې په ایمان ثابت قدم پاتې شي. او یا دا چې په ظاهر باندې خو خپل ایمان شوکو، لکه منافقینو به چې دی دا خبره کوله چې آمنا. نو الله فرمایلی چې دوی ته وفرمایه چې تاسو آمنا مو وایئ بل قولوا اسلمنا، دا وایئ چې مونږه مسلمانان یو. ایمان والا ځان ته مو وایئ، ځکه ایمان خو د تصدیق قلبي نوم دی او هغه تاسو کې شته دی نه. منافقینو ته وایي تاسو آمنا مو وایئ، بلکې دې په ځای باندې بل قولوا اسلمنا وایئ. دی وجنا نو که دغه نه مراد ان الذين آمنوا، لکه څنګه چې مفسرین لیکي تفسیر مظهری هم لیکلی دي، نور مفسرین هم په تصریح کړی دا چې ان الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم بألسنتهم اعم من ان يؤمنوا بقلوبهم او لم يؤمنوا فدخل فيهم المنافقون. منافقین هم پکې راغله. عام د دین چې ایمان په زړونو راوړې تصدیق کړي دی او کنه دی کړي. نو اوس چې کله تصدیق نه دی کړي، ایمان والا نه دی، نو مراد د دین سوق شو منافقین شو. دویمه جواب دغه دی، یعنی په ظاهر باندې ایمان والا. او بیا فرمایي والذین هادو، هغه خلق چې هغه یهودیان دي. یعنی هادو ای تحودو، هادو په معنا د تحودو سره دی. او دا ویل کېږي عرب وی هادا اذا دخل فی الیهودیت، یعنی کله چې دی په یهودیت کې داخل شي دغه ته وای نو تحودو په معنا شیره دا سړی یعنی یهودی دی، یهودیت کې داخل دی. والنصارى او نصارا دي. نصارا چې کم دی نو لکه دا د نصران جمع ده، لکه ندمان چې د نداما جمع ده، دا نداما چې د ندمان جمع ده. او دې ځای کې مبالغه ده. اوس دې ځای کې تاسو اندازه وګورئ، نو دا نسوارا دي. نسوارا څوک دي؟ نو دا د عیسی علیه السلام مبارک امتیان دي، هغه خلق. او دې ته دا نسوارا ولی ورته وایي؟ وایي ځکه چې دې د عیسی علیه السلام امداد کړی و. لکه څنګه چې مدینه منوره کې ګوره انصار دي، د صحابه کرامو د رسول الله علیه السلام امداد یې کړی و، نو هغې ته انصار ویل کېږي. نو دی نسوارا ورته وایي چې دی د عیسی علیه السلام مبارک په امداد یې کړی و د دې وجې نه. او یو وجه بل خی مفسرین وی دا نسوارا ورته ځکه وایي چې دوی او لأنهم نزلوا مع المسيح في قرية يقال لها ناصرة او نصران. د عیسی علیه السلام سره هغه قریه ته داخل شوي وو، هغه کلي ته چې هغه ته ناصره وي یا ورته نصران وي، نو دا نسوارا شو. بهرحال
والصابئین او بل جکم دے صابئین دی بیشک هغه خلق چې ایمان راوړل دي په جبو سره او محمد علیہ الصلوۃ والسلام باندې او په حقیقت کې تصدیق نشتا یو دا شو والذین هادوا خلق چې يهوديان دي والنصارى نصارا دي والصابئین او صابئین دي صابئین چې دي دا د سبعن دي یعنی عرب وی سبعه فلان اذا خرجا من دین الى آخر لکه وی سبعه فلان فلانه صابی شوه دی یعنی معنا دا د دې چې کوم دینو وتل دی د یو دین نه بل دین ته استاسو ګوري دا صابئین یو ډله وا چې د یهودو د نصاراو نه دا را جدا شوی او بیا خپلو کې یو ځای شوی او هغوی د ستورو عبادت به کو د ستورو عبادت به کو نو دغه خلق چې وو نو دی دا نصارا او یهودو دا را دغه شو او بیا به خپلو کې د ستورو یا د ملائکو عبادت به کو او دا قتاده سے پکې دا خبره کړې ده لکه دا ما چې کوم تفسیر وکړو دا کلبی سے دغه تفسیر کړی دی چې یاره هم بین اليهود والنصارى قتاده سے وی هم قوم یقرؤون الزبور زبور شریف چې کوم دی نو دی لولي یعبدون الملائکه ويصلون الى الكعبه اخذوا من كل دين شيئا وې دا هر یو دین نه دا چې لګ لګ راغونډ کړي دی او ځان لته نه یو شی جوړ کړي دی نو دی د خپل دینونو نو تلی دی او په دغه کې داخل شوی لہذا دی ته ځکه صابئین ویل کیږي اوس الله رب العزت فرمایي که هغه کې برای نام ایمان والا دي او که یهودیان دي او که نصارا دي او که صابئین دي خو واوره من آمن بالله والیوم الاخر هغه څوک هغه چا چې ایمان راوړل دي د دوی نه په الله باندې په ورځ د آخرت باندې د محمد عربي صلی الله علیه وسلم سره اے مع محمد صلی الله علیه وسلم بالقلب واللسان پزړه او په ژبه یعنی تصدیق هم کړی دی اقرار باللسان هم کړی دی خدایات ساته چې تصدیق قلبی نوم چې دی ایمان دی بیا دا اقرار باللسان چې دی نو دا خو له شرط دی او تپاره د اجرا د احکام او د عمل بالجوارح چې دی نو دا مقوی الایمان دی و یو سړی کلمه ویل تصدیق کړی دی په زړه باندې خود په ټول عمر کې یو پیرم دانی دی ویلی چې لا اله الا الله محمد رسول الله یو پیرم نه دی ویلی او دې مړ شنو د سر به د مؤمن معامله نشي کولی یعنی غرض دا د څنګه چې مؤمن مسلمان ته مړ شنو غسل او تور کولی شي او کفن او بیا جنازه او بیا دفن په سنت طریقه دا به سره معامله بنشي کی که یو پیرې په ټول عمر کې لا اله الا الله محمد رسول الله ویلو بس بیا ټیک دی نو دغه خبره راغلی ده پکې خو یاره اوس چې کله یو سړی دی هغه ایمان تصدیق هم شته اقرار هم شته عمل بالجوارح هم شته اعمال صالحه کوي او د منهیاتو نه ځان ساتي او تصدیق هم موجود دی ورسره اقرار هم شته نو بیا دې ته متقي ویل کېږي او ورونو که کله تصدیق هم شته اقرار هم شته خو اعمال صالحه چې دی نه کوي ځان د منهیاتو نه ساتي نو دی بیا څه دی
دته بیا فاسق ویل کیږي، کافر نه دی، فاسق دی. او که کله مثال په تور باندې تصدیق قلبی نشتا او په ژبه باندې اقرار هم شتا او په بدن یعنی عمل بالجوارح هم برابر دی، نو بیا دغه سړي ته منافق ویل کیږي. څه ورته وایي؟ منافق. الله دې مونږ تاسو ته وساتي. او چې کله ایمان تصدیق شته دی، اقرار هم شته، خو عمل بالجوارح نشته دی، نو ما تاسو ته مخکې خبره وکړله اعمال صالحه نه کوي، نو بیا دا سړی چې کوم دی دی مؤمن دی لیکن ګناهګار دی. څه دی؟ ګناهګار دی، فاسق هم ورته ویلی شي. تاسو ته ما خبره وکړه. من آمن بالله والیوم الاخر، من آمن منهم بالله، منهم تروبا سے آغا چا چی ایمان راوړل دي د دوی نه په الله باندې، والیوم الاخر او په ورځ د آخرت باندې. الله رب العزت او د یوم آخر په دې منځ کې دا نور ټول مؤمن به شیزونه راګیر دي. غرض دا دی چې صرف دا دوه نه کافي کیږي بلکې په ټولو باندې. لکه موت وایو آمنت بالله وملائکته وکتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خیره وشره من الله تعالی والبعث بعد الموت. دا ټول شامل دی خود د توحید عقیده او بل چې کوم دینو په معاد باندې عقیده لرل، دا نور د دې په دې منځ کې راګیر دي. دیو جن دا دوی ذکر کړو او نور ذکر نه کړو. خو د دې دا مطلب نه دی چې ګینې بس دا دوه ضروری دي او نور به چې کوم دی نو ضروری نه. ضروریات دین هغه څیزونه چې هغې باندې ایمان لازمي دی، نو که په هغې کې په یو هم څوک ایمان ونه لري نو دی مؤمن نشي کېدل. لکه مثال په طور باندې انبیاء کرام د یو پیغمبر نه هم څوک انکار کوي نو هغه ته مؤمن نشي ویلی. نور مني خو یو نه مني. ملائک د یو ملایکې نه انکار سړی کوي نو بیا مؤمن نشي کېدی، نور ټولې مني. دې وجې نه مونږ ورسره امنت بالله وملائکته، دا ملائکه جمع ده هو ضمیر ته اضافت شوی دی، نو مطلب دا دی چې ټولې ملایکې استغراق پیدا کړی دی، د جمع اضافت شوی دی. ورسوله دلته د ټول رسولان او انبیاء کرام. نو دی وجې نه چې دی چې کله داسې وه چې ایمان هم برابر و په الله باندې او په ورځ د آخرت باندې، نو دی وجې نه چې دی وعمل صالحا په دې پسې ویلي. تاسو ګورئ په دې ایمان دپاره یو څو څیزونه ډېر اهم دي. یو خو دا ده چې د محبت په حواله باندې د زړه سره تعلق دی. لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. تاسو کې هغه څوک یعنی یو کس تر هغه وخت پورې کامل مؤمن نشي کېدی یا د سره مؤمن نشي کېدلی. دواړه ترجمې محدثین حضرات کوي. چاته چې زه ډېر محبوب نیمه د پلار نه یعنی د پلار مور نه او ولده د اولاد نه او د ټولو خلکو نه، په دې ټولو خلکو کې ټول رالل، خپل هم پکې راغله او پردي هم پکې راغله. خو دا چې کمې پکې یاد کړي دي، لکه اوس پلار مور چې دی دا لږ بچي ته ډېر نږدې که نه، دا اولاد پلار مور ته نږدې، نو اولاد ته وایي چې دته دا مور او پلار نه زیات نږدې نیمه، او د پلار مور ته وایي چې د اولاد نه ورته زیات محبوب نیمه. یا ټولو ته چې د چا مور پلار هم شته دی او د چا اولاد هم شته، هغې ته وایي چې د مور او د پلار نه ورته زیات محبوب دی. نو دا د ایمان خاوند نه دی یا د کامل ایمان خاوند نه دی. دواړه ترجمې ما تاسو ته وویلې او دا د الله کې کمال دی. که لا نفي جنس وه نو معنا دا شوله چې د سره ایمان ورپکې نشته دی. لکه حاجي محمد امین رحمت الله علیه څه فرمایي، وایي چا کې چې عشق نه وي هغه کې خو ایمان نه وي.
داسې سړی خو وي کافر سه مسلمان نه وي. چا کې چې محبت د رسول الله علیه السلام نه وي، محبت د الله ورکې نه وي، محبت د دین ورپکې نه وي، وایي ده کې خو ایمان نشته دی. وایي داسې سړی خو کافر وي سه مسلمان نه وي. تاسو فکر رایې که نه؟ نو دغه د عاشقانو ترجمه چې دی دا لا نفي لا نفي جنس ته دپاره هغې استعمالوي. او دې کې یوازې دی نه دی بلکې قتاده رضی الله عنه امام بخاري رحمت الله علیه ذکر کړي دي چې صاحب فرمایي چې د سره مؤمن نه دی او چې لا نفي کمال شي نو بیا پکې دا معنا به کوي چې د کامل ایمان خاوند نه دی. څو پور چې ورته زه د خپل مور پلار نه، د خپل اولاد نه، د ټولو خلکو نه ورته ډېره محبوب شوی نیم بزرګان. دویم سیز ته وګورئ، هغه د ده سره چې تعلق دی د عمل سره تعلق دی، دا خو د زړه سره د محبت تعلق دی. دا محبت طبعي هم وي او محبت عقلی او بل دا اختیاري محبت. په دې ټولو محبتونو کې چې دی نو زیات محبت به د آقا کریم علیه الصلاة والسلام سره د الله سره وي او د دین سره وي. ځکه مقابله کې که د الله او د الله د رسول مقابله کې یو سړی راغی مخې ته، پلارو هغه به نه وي، بچی و دغه به نه وي، ښځه وه دا به نه وي، نور خلکو دا به نه وي. لکه نن سبا تاسو ګورئ که نه، موږ شریعت چې کوم دی د دې ټنګ ټکورو د درز غوبلو نه موږ شریعت منع کړي یو. اوس یو پلار راغی چې زما خو به وي دا یو بچی دی او ده باندې به زه خپل ارمان رېجوم، نو بچی دی ورته وایي چې بابا جانه دا خبره مه کوه، ما ته د آقا کریم علیه الصلاة والسلام فرموداتو او د هغه د دین کې چې د هغې نه راته دا خبره خوږه نه ده چې ته داسې وایې. یار دوست راغی، لکه نن سبا خلک دا بانې ډېرې کوي که نه، یاره عجیب د ښځو کارو نو دا خبره کوم سړی وکړي که نه او د شریعت نه خلاف مې د ودونو کې دا درزې غوبلې کړي نو ته پوهې د ښځو نه ویرېده، ښځو نه لاندې شو په دې خبره کې. لکه د ښځې هغه وچلېده او د دا هغه ونه چلېده. او قرآن څه وایي؟ وي الرجال قوامون علی النساء. دا سړي چې دي دا مسلط دي په ښځو باندې، د دې اډر به په ښځو چلیږي. او بله خبره دا ده چې که مثال په طور باندې یار دوست راغی نو چې اوس د خدای په دین کې یو خبره ده نو ته به دغې ته ګوري، هغه ته به ورور مې خیر دی که تا سره کالتوس زیات شوي ما ته ډزې کوي نو خیر دی دغه پیسې چا غریب له ورکړه، یا راځه ماله پې چې دی نو یو ټیم غوړي واخله مثال په طور. خو دغې ته نیم تیار که ته به ما باندې د خپله دوستي اوس د شریعت او د نبي علیه السلام او د الله په محبت کې مخې ته د خپل محبت راولي نو دا ستا دا محبت مې نه دی په کار. نو یو دا خبره شو. بله دا چې حدیث کې راغلی چې لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه طبعا لما جئت به. هغه سړی تاسو کې یو کس تر هغه وخته پورې ایمان والا کامل ایمان والا نشي کېدلی تر څو پورې چې د ده دا یعنی څه باندې نبي علیه السلام راتلل کړي دي د ده دا نفس چې کوم دی نو دا د هغې موافق شوي نه حتی یکون هواه طبعا لما جئت به. پس چې ما راتلل کړي نبي علیه السلام وایي چې د دا نفساني خواهشات د هغې تابع شوي نه دي. هغې وخته پورې تاسو کې یو کس کامل مؤمن نشي کېدلی. نو اوس مثال په طور باندې نن سبا تاسو وګورئ که نه نبی علیه السلام چې دی په ډېرو څه باندې راتلل کړي پوره مسلماني چې کله دغې کې ګړبړ راځي نو بیا د خبره خویږي، بیا کامل مؤمن نه دی که نه.
نن به چې دی تاسو وګرځئ په دې جوماتونو کې اکثر سنت ته هلکان نه کوي تاسو به یې کوئ تاسو ته مسله بیان شوې ده فضیلت هم ډېر دی او هغه عمل رد دی کوم کې چې سنت دغه نشي د سنتو خلاف وشي نو بیا چې سنت د سره پرېږدي نو بیا به څه کوې او بیا د فساد په وخت کې زما عزتمندو یو سنت چا ژوندی که سلو شهیدانو عمر اجر ثواب لري دې وجې نه زما عزتمندو ما عرض کو کوشش ډېر زیات کوئ په دې باندې او نو دغه چې دی دا خو چې ستا د نفساني خواهشات د هغې برابر موافق نشي کوم باندې چې نبي اسلام ما راتلل کړي دي کامل مؤمن نه دي او بل حدیث مبارک ته وګورئ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه هغه وخت پورې تاسو کې یو کس کامل مؤمن نشي کېدلی تر څو پورې چې دی د خپل رور د پاره هغه شی خوښ نه کړي کوم چې د ځان دپاره خوښوي کوم چې ځان دپاره خوښوي ځان دپاره سړی دا خوښوي چې یاره ما دې ښه خوراک وکړلې ما دې ښه مثال په طور سکاک وکړې ما دې ښه لباس واغوستې ما د بل مسلمان رور دپاره هم خوښ کړي چې د هغه وس نه کېږي چې ته کوشش وکړې که نه هغه وږی هم لاس دی دې وجې خو حدیث کې راغلي چې لیس منا من باتا شبعان وجاره جائع او کما قال زما د تابعدارو نه نه دی هغه څوک چې دی په مړه ګېډه باندې شپه تېره کړي او د ګاونډي نار پاتې شي نارو شپه تېره کړي وجاره جائع دی چې دی نو دی ښه مزېدار خوراک یې کړی دی ښه په مړه ګېډه دی او ګاونډي وږی دی نو دا سړی د کامل ایمان دا سړی زما د امت نه نه زما تابعدارو نه نه دي دا ټولې خبرې چې موږ او تاسو را جمع کړو انشاءالله نو دې پسې چې کوم وعمله صالحا او دغه آیت کریمې دغه باقي حصه دې باندې به مختصر بیا ورسره هغه وکړو او په دې الله پاک تاسو ټولو د عمل توفیق را نصیب کړي معاشره ډېره ښکلې کېږي خو که سړی لږ لږ ورته کې دې ته سوچ وکړي پلار زوی ته درغله دی زوی پلار ته درغله دی ګاونډي ګاونډي ته درغله دی مشر کشر ته کشر مشر ته خاون ښځې ته ښځه خاون ته نو دا به څنګه شي بیا وایي خدای پاکه وایي بخې خدای پاکه ته درجې اوچتې درجې به علي اوچتېږي چې کله د هر څه د خیال ساتلي او تا په حقیقت کې د هر څه د دین اسلام نه دې په دې هر څه باندې ترجیح ورکړي باری تعالی دې موږ تاسو ټول نیکان کړي دعا وکړئ چې الله پاک زموږ ټول رضا شي اللهم يا أحل المشكلات اللهم يا دافع البليات اللهم يا كافي المهمات اللهم يا مجيب الدعوات اجب دعواتنا ودعوات ربنا تقبل يا مولانا إنك أنت التواب صلى الله تعالى عليه